چې غمی په خپل زړه کې د هر چا د محمد دی، چې غمی په خپل زړه کې د هر چا د محمد دی. زخمی زخمی زړه له چې دوا د محمد دی، چې ونو بوټو هم په جدایي دي جړلي. یو کس تیر شوی په دنیا کې چې محمد دی. د حسن چې مثال ورکوي خلک یوسف یاد کړي، د حسن چې مثال ورکوي خلک یوسف یاد کړي، چې یوسف له حسن سیوا د محمد دی. سپوږمۍ چې په سپین مخ پوري تنه تنه ښکاري، سپوږمۍ چې په سپین مخ پوري تنه تنه ښکاري، سپوږمۍ نه چې په زر چنده سیوا د محمد دی. ماشاءالله، جزاک الله. د حافظ شیر زمین سعیدی صاحب د بهترین نعتیه نه بعد زه اوس خپل مهمان خصوصي پیری طریقت، رهبری شریعت، مجاهد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی فضل امین صاحب، مدرس جامعه تعلیم القرآن شاه منصور صاحبی، هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د پروګرام ته ښکلا ورکړي او د دغه پروګرام په حوالې سره خطاب پیش کړي. جناب مفتی فضل امین صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پر شوق ضرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. شهزادګانو درود شریف په شوق سره ووایئ. ستاسو خلکو متعلق خدا مشهور وي، دا ډېر ښه خلک ته، ډېر سخیان خلک ته، دومره کنجوسه خلک یې. تاسو هغه نعت خوان لړوچو هغه هم چېرته په سړیتوب سبحان الله آواز ورنه کړو، په جیب هم ځان له پوخ لړم کېنولې ظالمانو دومره خو به مله څه ورکړو که نه. خلک سبحان الله دا په دې مجلسونو کې خلک داسې پیسې نولي نه که نه، دا چل درته چا نه دی ښولی.
هغه سبحان الله ولم سم نواز نه ورکوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا مې هسې دل لګي وکړه. الله دې زموږ تاسو نه راضي شي. خدای دې زموږ ستاسو خپل قربت او معرفت نصیب کړي. حضراتو دا موږ چې کوم مجلس کې راجمع یو، دا مجلس زموږ د یو ورور محترم جناب مولانا محمد انس صاحب دامت برکاتهم العالیہ زید مجدہو، دا غي دا عقد نکاح په سلسله کې دا پروګرام منعقد دی. یو غاړې ته حضراتو د علم شان ته معلومیږي. زموږ په معاشره کې څنګه زموږ رور حبیب الله دې عمر کې برکت واچي، هغه یې فرمایل زموږ په معاشره کې خلک عقد نکاح کوي، هغه عقد نکاح هغې کې به ستاسو خیالي هغه کارونه کوي چې هغه ټول د شریعت خلاف وي، او په هغې کې یعنې موږ دا خبره لازمه ګرځولې ده چې خوشحالي نو هله به موږ خوشحالي صحیح مناوو چې الله پکې ناراضه. دا خلکو ځان سره لازمه کړې ده. او بل غاړې ته د علم شان ته معلومیږي چې دا انس مودي صاحب چونکه نسبت علم سره دی، د دوی د خاندان نسبت علم سره دی، نو ګوره د علم شان ته وګوره. په واده کې په تاسو باندې داسې مجلس کې کینولی چې دې مجلس برکات دا به تاسو ته چې سترګې م پټې شي پته به درته ولګي چې ستاسو په عملنامه کې به څومره نیکۍ د دې د وجې لیکلي شوي چې د الله په کور کې راجمع یي. الله دې دوی ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي، او ستاسو دا محبت دی الله جل شانه په خپل در کې قبول او منظور وګرځوي. حضراتو عقد نکاح د واده معامله په اسلام کې دا الله یو عظیم عبادت ګرځولی دی. واده کول، نکاح کول دا یو عظیم عبادت دی. یو غاړې ته دا د دنیا یو معامله ده، یو عقد دی، خو بل غاړې ته دا عظیم عبادت دی. او ګوره عبادت په دې کې الله راضي کول وي. عبادت چې کوې نو الله به راضي کوي. تاسو چېرته وکتل موږ عبادت ته چې سړی موږ کوي نو ځان ته ګانې ولګوي، حج عبادت ته سړی کوي ځان ته ګانې ولګوي، روژه عبادت ته ځان ته ګانې ولګوي. نو څنګه نور عبادات په هغې کې پابندي نه، داسې نکاح دا مې عبادت ته که نه، نو په دې کې هم پابندي ده. دا نه چې دې کې ته ازاد یې چې اینه ته به ګناه کې. نو حضراتو نکاح دا عظیم عبادت ته. یو غاړې ته په دې کې انسان ته د خپل د نفس جائز خواهش د پوره کولو لاره ملاویږي، او بل غاړې ته د الله جل شانه عظیم قربت د ته به دې ملاویږي. نبی علیہ السلام احادیثو کې د نکاح ډېر فضائل ویلي دي. روایت مشهور دی چې کوم انسان نکاح وکړه د نیم ایمان دې سره محفوظ شي، فلیتق الله فی الباقی. او پکار دا ده دا نوجوانان ناست دي، زما نن
دی ته ما ووایي زما یو ورواره و د هغه نن واده و نو هغه نوجوانان ما سره راجمع نو ما ته وایي استاد جي وایي مفتي صاحب وایي ستاسو هغه په دې نیټ باندې د نکاح یو کلیپ چلیږي وایي هغه ډېرو خلکو اورېدلی دی یا ډېر په مینه یې اوري دا نوجوانان نو ما هغې کې د دی د غرض خبره ده ځکه یې په مینه اوري چې دا ودونه دا په ټیم په کار دي ګوره دا نوجوانان دې سره پابند شي یو خوا په زول ګرځېدو د دې څیزونو نه به بچي خو ګوره یاد ساتئ کم انسان زه اکثر مثال ورکوم زما د میاشتې خرچه مثلا 3 لکه روپۍ ده او زما دا تصوري چې یاره 3 لکه روپۍ به ما ته د میاشتې څنګه راځي دا خو په حلالو نه راځي دا به په حرامو راځي دا 3 لکه به راځي او دا به په حرامو راځي او که زما دا تصور جوړ شو زما ځان له دا یقین جوړ کړه چې دا 3 لکه روپۍ به ما ته حق حلالې راځي نو الله به ماله حلالې راکوي لہذا چې کم انسان کم نوجوان او دا عزم وکړو چې الله زما ځواني دا پاک او ساتي الله به د ځواني پاک ساتي او د نکاح دا به الله په وخت باندې زر کوي الله جل شانه دې زمون ستاسو د معاشري اصلاح نصیب کړي او نبی علیہ السلام په حدیث کې دې ته اشاره هم کړې ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د یو جنای یو رشته تاسو ته رااله هغه کوه برابر وي څه مسله پکې نه وي نو تاسو انکار مه کوئ د نکاح نه ورنه په دنیا کې به دې نه یو لویه فتنه رسته جوړه شي زمونږ په معاشره کې خلکو چې دی نو د واده نه یو لوی مصیبت جوړ کړی دی او دومره لوی مصیبت یې چې جوړ کړی دی چې په کورونو کې ډېرې خویندې هغه د نکاح په انتظار دي ډېر نوجوانان د نکاح په انتظار دي او غلط رسم او رواج غلط خرچی جهیز بلکہ زمان استاد سے بوئی کوئی دن کئی نو دین قیامت صغرا جوڑ کردے دے وعدہ کئی نو قیامت کبرا دے اسا منگا دا محلی منگو سلطہ یو غاٹ مرکز دے الحمدللہ غا بادو انو یو مشهور هغه تر ما خبره کوله هغه یې مزمکه اغسته هغه ما ته وایي چې استاد یو ځمکه خو به در باندې خرڅوم یو زوی و یاره دې زوی له به واده کوم د پښتو په ملک کې خو چې واده کوې نو کم از کم چې 30 لک روپۍ در سره وي نو دا موږ ځان له پخپله دا کار کتلی دی حالانکې شریعت چې د نکاح دا معامله څومره اسانه ګرځولې ده شاید چې نظام چې بل حکم تاسو ته دور آسان ملو شي دا علما ناست دي ټیک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح په جمعات کې پڑھاو کړه دا سنت ته خطبه ورته مخې ته ویلې ده دا سنت ته قاضي راولي عالم راولي هغه خطبه ووایي ورنه نبی علیہ السلام نکاح دوران کې وعظ هم کړی دی دا ټول مستحبات او سنت دي ورنه د نکاح دپاره خطبه لوستل څه لازم نه دي قاضي راوستل څه لازم نه دي چې دې ځان له پخپله اجابه قبول کولی شي ګواهان خلک موجود دي یا سبحان الله دومره شریعت اسانه کړې ده او دا هم لازمه نه ده چې نن ته به ټولې دنیا ته وایې او هر سړی به ته راغواړې زمونږ څه چلي وبې دا عام خلک پرېږده خواص پوه خلک او تا واده وشو تا ورته وینا نه ده کړې ښه پټه په پټه دې واده وکړه مونږ خو بس هم دعوت کې داسې خو دې نه پرېږدو دا مې ښه خلک هم دا و حالانکې د صحابو دور ته وګورئ د اسلام
چې کوم محبوب خلق دي د هغې حالات وګورئ. په کائنات کې څوک چې د چا عاشقي نو د صحابه کرام چې د رسول الله څومره عاشقانو دي نه سوا مثال سوا نشي ورکولی. یو جلیل القدر صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ عشره مبشره کې دی. دا هغه جلیل القدر صحابو نه دی چې رسول الله ورته په ژوند ویلو چې دی به جنت ته ځي. دی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسجد نبوي ته راغی او لومبې لومبې اسلام ته راوړی دی، په لومبنو خلکو کې دی. دی راغی د ده په کپړو باندې څه ژړ رنګ لګېدلی او دا هغه رنګ و چې دا به یعنی هغه زمانه کې نایو باندې لګېدو. نو رسول الله ورته عبدالرحمن تا نکاح کړې ده؟ هغه یا یا رسول الله ما رس دوش ما نکاح کړې ده. نبی علیہ السلام ته مبارکبادي ورکړه. رسول الله ته دا نه وایي چې ښه تا نکاح کوله ما ته دی نه وي. او ګوره صحابي ته وګوره د هغې په زړه کې د رسول الله څومره عظمت و، سره د هغې نه هغه نکاح کوي. رسول الله ته پته نشته، سم ښه مسله نشته دی. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ واقع په بخاري شریف کې مشهوره ده چې نبی علیہ السلام سره په یو سفر کې روانو انو رسول الله سره خبرې کولې. نو نبی علیہ السلام تپوس کو د تازه تازه نکاح شوی و. رسول الله ورته تا چا سره نکاح وکړه؟ او ته یا رسول الله ما د ډیر عمر ښځې سره نکاح وکړه ځکه چې زما مور وفات شوې ده، پلار مې وفات دی، وړې وړې خویندې مې دي. نو که زه کشره جنۍ سره نکاح وکړم نو د هغې خیال به څنګه ساتي؟ نو مقصد مې دې خبره کې دا ده چې ګوره حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ حضرت عبدالرحمن د صحابه نکاح کړی ده او نبی علیہ السلام ته پته نشته، پروايي نشته دی، هیڅ پروايي نشته دی. داسې کوم دی نو صحابه کرامو د خپل عمل له دنیا ته وښوله او ډېر په سادهګۍ سره داسې ولي نبی علیہ السلام وایي د ټولو بهترینه بابرکته نکاح هغه ده چې په هغې کې مونت خرچ او مشقت دا کم وي. او زمونږه پکې سوره ډېرې خرچې کېږي او خانه واده له ډېر په خوشحالۍ سیسټم روان وي، بروش پکو دا پکو دا پکو، یو نه قرض راوالي بل نه قرض راوالي. د واده هلک دوه درې ورځې ډېر خوشحاله وي، ډېر په سر کې دا چې څلور پنځه ورځې تېر شي دروازه والا ټکوي، بالڼ والا ورپسې راشي، دیګونو والا له دومره پیسې پاتې دي، دی خو دا نجیب تشی خو لوست رانوستي. بیا ورپسې چې دی نو دیګ والا راشي دومره پیسې پاتې، سودا والا راشي دومره پاتې. بس اخیره کې دی بیا ګوتې شماري ځان سره داسې. دا موږ ځان له په زوره کار کتلی دی. ما تاسو ته ووایي شریعت چې څومره نکاح په اسان انداز کې ګرځولې ده، خو دومره بل څه نشته. صحابه خو داسې ولیمه هم کړې ده چې نکاح یې تړلې ده. ملګرو ته یې ویې راړئ چې چا سرسي راړئ، دسترخوان یې خور کړی، یو خپل خوراک راوړی دی، په هغې باندې خوراک کړی. داسې ګوره څومره اسانه ده. علا کل حال حضراتو الله دې زموږ سادګي نصیب کړي. او زه اکثر دا وایم دا خلک به وایي چېر دا خو صحابه کرامو خیر القرون د هغه زمانې خلکو، په دې زمانه کې څوک په دې حالاتو کې به څنګه کې نه نه زموږ اکابرو په دې حالاتو کې هم خلکو ته ښولي دي. زموږ د دیوبند اکابرو کې یو لوی بزرګ تیر دی، حتی حضرت العلامه شاه انور شاه کاشمیری وایي. او دا هغه انسان و چې شورش به د ده متعلق وي وہ یہ دنیا پانی ہے کوئی شے اس میں لا پانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. هر څه به وشي خو د انور شاه ثاني به پیدا نشي. دی و د کشمیر غاړې ته علاقه کې و مونږ تلي وو د دی کلي ته، وړوکی غوندې کلی دی، بانډه غوندې ده.
انو دی په دارالعلوم دیوبند کې او علمیت کې ډېر اوچت و. مور او پلار ورته خط ولیکه چې بس دی بچی راځه کلي ته، دلته تاله واده وکړو. ته به څو پورې هلته او بس کلي کې به شي. دا خط د خپل استاد شیخ الهند صاحب ته ووایي. شیخ الهند رحمت الله علیه چې دا واورېد بس دې نه پس به خفه و او خفګان یې دا و چې مولانا نورشاه کشمیري ډېر لوی علمیت لري، نو دی چې د دلته نه ورشي نو دلته چې دنه خلک کم فیض حاصلوي نو هغوی ته به نقصان میلاویږي او د ده فیض به هم بند پاتې شي. دی کشمیر ته چې حضرت په دې به خفه و چې دی کشمیر ته دې ور نه شي. یو ځل ناستو دفتر کې نو د شیخ الهند صاحب یو ملګری و. شیخ الهند صاحب ته وایي چې حضرت تاسو څه مرض ده داسې ډېر سور کې نه. شیخ الهند صاحب ورته وایي او که نه دا خبره یې ورته وکړه چې دا مسله ده. او بیا د شیخ الهند صاحب ډارې خیال راغی ورته یې وي ګوره د دې علاج ما سره نشته او تا سره شته. شیخ الهند صاحب ورته وایي زما په کور کې لور نشته دی او ستا لور شته، نو که چېرې ته انورشاه کشمیري صاحب ته خپله لور ورکړې انو دی به دلته پاتې شي، خرګانیان به دلته شي، به دی به موږ دلته پاتې کړو. هغه ورته وایي ټیک ده. شیخ الهند صاحب دفتر کې ناست و، دا ملګری ورسره و، مخامخ یو طالب روان و، هغه ته یې اواز که راشه. وایي ورشه په پلانکی درسګاه کې مولوي انورشاه سبق ښیي، هغه ته اواز که چې هغه راشي. ویلېږه مولانا شاه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه راغی. چې رالو انو اجازت یې وغوښته، سلام یې وکړه، حضرت ته ورته کښېنه. شیخ الهند صاحب ورته وایي دا زما ملګری دی، د ده پلانکی نوم دی، د ده پلانکی لور ده، ما تا ته په دوره مهر باندې په نکاح کړې، ته ووایه چې ما قبوله کړې ده. نه استخاره، نه تفوض، نه اجازت، نه مشوره. الله اکبر. ځمکې او اسمان داسې استاد او شاګرد هم لیدلی دي. ده ورته وایي ټیک ته جي ما ته قبول ده. ورته وایي پاسه زه خپل سبق ښایم. بس نکاح وشوه، څومره ټایم پې تېر شو، څومره خرچه پې وشوه، څه پې شوي دي؟ هېڅ خرچه پې ونه شوه. زمونږ په اکابرو کې مولانا سید یوسف بن نوري رحمت الله علیه د علامه بن نوري ټاون چې کوم محتمم او ډېر لوی علمي شخصیت و، ډېر لوی علمي شخصیت و. انو مولانا بن نوري رحمت الله علیه د هغوی په سوانحیات باندې د بینات یو جل چاپ دی، نو په هغې کې هم د مفتی ولی حسن ټونکي رحمت الله علیه مضمون دی پې. نو حضرت فرمایي چې موږ یو عجیبه نکاح ولیده. وایي موږ د بنوري ټاون په دفتر کې ناست وو، مولانا بنوري صاحب راغی، شلېدلې کپړې اچولې وې. زه وم او وایي بل یو مولانا صاحب نوم یې اخیستی دی، هغه ورسره وایي مولانا بنوري صاحب وی چې تاسو په دې خبره باندې ګواه اوسئ چې زمونږ په کور کې زما د تره لور ده، هغه یتیمه پاتې شوې وه، هغې سوګنو موږ کره لویه شوې ده او د هغې نکاح ما ځان سره په دوره مهر باندې کړې ده. نو ګوره د جینای وکیل نکاح پړاونکې دلها درې واړه یو سړی دی، دومره سادهګۍ سره نکاح. د مولانا شیخ التفسیر احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا هغه شخصیت و، دا زموږ د استاد د ډاکټر شیر علي شاه صاحب استاد و په لیکنې او سند باندې. نو دا ډېر لوی شخصیت و، دته به قطب دوران وي، دا د خپلې زمانې لوی غوث او قطب او په 20 رمضان باندې تهجد کول او په سجده کې سا ورکو او چې خاخې که بیا د قبر نه خوشبو روانه شوه. ډېر لوی شخصیت و. نو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د هندو مسلمان شوی، نو چې دی مسلمان شو د دی د خپل کور نه راوشړو. دی راغی دارالعلوم دیوبند کې داخله وه، هسه سبقونه یې وې. چې کله دوره حدیث ته شو نو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سبق وی، نو د دې دوران یو سړی راغی، شیخ الحدیث صاحب سره راغی او هغه ته یې وی چې جي زما لور ده او ځوان چې دا زه یو نیک طالب ته ورکړم، په هغه ته په نکاح کړم.
حضرت ورته وی بس ما سره راشه دارالحدیث ته وګوره چې دارالحدیث ته یې راوستو او د دې سړي نظر دا چې دنه په احمد علي لاهوري صاحب باندې ولګېده ورته وی چې دغه طالب شیخ الحدیث صاحب استاد صاحب هغه راوغوښتو لاهوري صاحب ورته وی دا سړی دی او دې تا ته خپله لور په نکاح درکوي ته نکاح کول غواړې هغه ورته وی حضرت زه خو هندو مسلمان شوی یم ما زما کل دنیا دغه یو جوړه ده یو جوړه کپړې دي سره بس یو صادر دی نو زه نکاح کوم خو لکه ښځه به کوم ځای ساتم اسباب چېرته دي وایي دې سړي دا خبرې اورېدې وایي هغه وی چې ټیک ته زه دته لور ورکوم او حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی فرمائل وہی مجھے لوگوں نے بعد میں پہچانا کہ میں احمد علی لاہوری ہوں میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا تھا جب میں طالب علم تھا نو لاہوری سے فرمائل چکلا اکتی نکاح کے دو سار لبا نکاح تڑی نشپیلا ما ځان له وایي ما به چې کپړې ګنده شو څادر به مې ځان نه چاپېره کړه هغه به مې ووینځلې وایي ما کپړې ووینځلې وایي ساړو د خدای شان و وایي باران شو وایي زما کپړې نه وچېدې وایي ما ته طالبان وایي چې د بل چا نه کپړې واله وایي ما چې زه خپل فقر نه پټوم وایي زما هغه لوندې کپړې واچولې وایي زما سخر کتل چې اکه جوړه ده او لونده ده خو بیا هم هغه ما سره د خپلې لور نکاح وتړله چې نکاح یې وتړله هغه استاد صاحب ورته وی چې داسې چل دی چې زما کوم بیټک دی نو هغه به تا ته کور کوم ته پنځه شپږ میاشتې هغې کې پاتې کېږي بیا به دله الله سبب مقرر کړي او ډوډۍ ستا ته خپله د مطبخ نه یو میلاویږي یو به زما کور ته راځي خبره ختمه اوی ټیک ته کله چې د لاہوری صاحب کور والا په دې خپل کور کې د خاوند په کور کې لاہوری صاحب سره یو هفته تېره کړه یو هفته بعد دا پلار کور کره لاړه نو پلار ډېر پریشان و چې یاره دا خو ما ډېر په نعمتونو کې ساتلې ده او هسې نه چې هلته په تکلیف کې نو تپوس یې ترې وکړو چې بچې خپل نوی کور دې څنګه ومونته نو حضرت لاہوری سے بی بی ورته وی بابا جان وی میں تو سوچ رہی تھی کہ جنت بندے کو مرنے کے بعد ملتا ہے لیکن مجھے یہ پتہ ابھی چلا کہ دنیا میں بھی ایسے گھر موجود ہے کہ جو جنت ہے اور ان گھروں میں سے میرے شور کا گھر حضرت لاہوری کا گھر ہے نو ګوره کورونه دا په دولتونو په بنګلو په بیډونو نه کیږي دا په تقوا او پرهیزګارۍ باندې کیږي بلکې زه به تاسو ته یو بله خبره وکړم جی دا علما کرام ناست دي د دو جهانو سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم به چې کله نکاح پړاوله د واده نو نبی علیه السلام به په خطبه کې چې دنو درې آیاته وي د نکاح په خطبه کې به نبی علیه السلام درې آیاته وي یو آیات هغه دی چې دا ما ولوستو د سوره نساء لومبی آیات دی دویم آیات به رسول الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دریم آیات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا دا درې آیاته به وي دا علما ناست دي دی پوهیږي په قرآن مجید کې داسې ډېر آیاتونه دي داسې ډېر آیاتونه دي چې هغه آیاتونه هغه چې دی نو په هغه آیاتونو کې د نکاح ذکر دی د نکاح تذکره ده خو نبی علیہ السلام د نکاح په خطبه کې هغه آیاتونه نه دي ویلي دا درې آیاته یې ویلي دي مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وی فرمایل دا د غور سوچ خبره ده ګورئ نکاح وعده نکاح چې خلک کوي که نه نکاح خو د عبادت
مولا صاحب راولي په هغه باندې وتړي خو د نکاح چې نیشي وي د نکاح نه مخکې په کویدنه کې او د اوربل دی او دا نکریزې دي او دا دي او دا دي او دا دي دا ټول څیزونه په هغې کې موږ د الله نه یره کوو په هغې د الله د حکمونو تابعداري کوو عین د نکاح په دوران کې په کومه ورځ چې وعدې چې په هغې کې موږ الله ناراضه کوو او بیا د نکاح نه پس کله واده وشي نو خانه که دین نی او تقوا نی کنه او بیا خو یو لوی روان تومار یو ډرامه فلم شروع شي او دا د خواښې او د انګور او د خاوند او د بس دا یو کلیشن شروع شي دا ټول څه دي نو الله مونږ ته وایي چې اتقوا الله ځان کې تقوا واچوئ خبردار وعده عظیم عبادت دی د وعده نه مخکې هم به الله نه ناراضه کوي د وعده دوران کې هم به الله نه ناراضه کوي دا اوس دی ملګري وي که نه خلک ټوله دنیا راضي کي جرګې پیو کې د چا نه کاکا خپئ ماما خپئ یاره زمونږ واده دی راځئ به جرګې کوي دا خپله بېعزتي ګڼي چې زمونږ واده دي او زمان په واده کې زما کاکا ماما زما نه خپئ هر سړی خوشحالۍ خو ګوره ټوله دنیا خوشحاله د ټولې دنیا د خوشحالولو کوشش کوو څوک ناراضه کوو الله ناراضه کوو او ورونو یاد ساتئ د بابا آدم علیه السلام نه والې تر دې دمه پورې ټول تاریخ وګورئ تاسو ته به یو سړی داسې نه میلاویږي چا خدای ناراضه کړی دی او هغه خاده بونتې ده چرته نشته دی او کم سړی چې راغلی دی چې سی مونتی دي د الله په رضا او په تقوا کې مونتی دي په تقوا کې چې کوم څیزونه تړلي دي ګوره الله قرآن مجید کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب یو سړی غریب دی دی وایي ما سره دی پیسه راشي دی دې څه کوي ځان کې تقوا واچوي او دوره به مالدار شي تپوس یې مه کوه یو سړی واده نه کیږي او دی وایي زما دې واده وشي یو نوجوان دی هغه واده نه کیږي دی وایي زما دې واده وشي نو دی به څه کوي دی به په موبایلونو کې لګیایي په دې به واده کیږي ګپونه به جوړوي په دې به کیږي نه 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 ومن یتق الله یجعل له مخرجا خدای به ورته لارې کولاو کي نو الله دې زموږ تقوا نصیب کړي تقوا څه شی دی نو تقوا عظیم دولت دی تقوا دا هغه عظیم دولت دی چې کله دا انسان کې راشي نو انسان ته الله دو صفته ورکړي یو د الله مینه او یو د الله یره کم انسان کې چې د الله مینه موجود وي نو دته ګران نه ګران عبادت سخت نه سخت عبادت د الله د مینې او د عظمت د روان دی اساني چې ګوره دا اولاد دی ښځې له خیال ساتي اولاد له خیال ساتي ګټه کوي محنت کوي دا خلک دا بار ملکونو کې چې پاتې کېږي 20 کاله تېر کړي 25 کاله 40 کاله 50 کاله دا څه دپاره کوي خو دغه اولاد له ګټي که نه چې د دوی سم تربیت وشي نو دا د الله د عظمت د وړاندې دا ټولې خبرې بیا اساني او دویم د الله یره کوم انسان کې چې د الله یره موجود وي او دته بیا وړوکی ګناه هم دومره غټ لګي د هغې خواله نه ځي نو په واده کې نبي علیه السلام موږ ته بار بار وایي چې تقوا وکوئ ښځې ته وایي چې ګوره خبردار ځان کې تقوا واچوه د خاوند په باره کې خاوند ته وایي خبردار د ښځې په بابت کې ځان کې تقوا واچوه د اولاد په بابت کې ځان کې تقوا واچوه او ورونو تقوا دا نه
زمونږ خلک موږ پښتانه د کمزورو زورور یو ښه موږ په ښځو ډېر نیغ راځو ډېر پې نیغ راځو و داسې نه ده پکار دا علما ناست دي د دو جهانو سردار آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه په ټول عمر کې چېرته بیبیانو ته نه غوسه کړې ده او نه یې ګزار ورکړی دی دا د رسول الله سنت دی انسان سړی کې روب صرف پکار دی او روب هم د یو حد دنه دانا یو سړی وایي چې کور ته ورشم نو زما په مخ کې کش نشي کولی منګه خو هم د پښتنې معاشري نه اوچت خلک یو نو موږ چې هلته کراچۍ ته لاړو نو زموږ لوی لوی مفتیان استادان چې هغوی سره به کله موږ ماشومان وکتل رابله کله به وله به دې اوږو ختل کله نو ما به په خپل کې ما داسې یو ټک دی وله ورکړي داسې غږ ورته نه کوي ما په سریقې جوړي او د هغې راته پته نه لګېده خو چې اوس زموږ ماشومان دي کله موږ نه پټکي راکاږي کله رانه په سر کوي زه به دې راوپاکو هم دومره دومره ماشومان یې داسې زه خو تاله نه یارېږم نو دا اوس موږ ته پته لګي چې هو دا زموږ استادانو ولې پته خاږي نه کړو نورونه دا کمال نه دی چې ته ماشوم ویارې چوپ ستا په مخ کې ناست دي دا خو ظلم دی ښځه ته ټکې دا خو ظلم دی دا څه کمال نه دی ښه نو شریعت موږ ته وایي چې اتقوا الله خاوند ته وایي ګوره دا ښځه راله ستا کور ته دې په یو عقد باندې خپل ټول خاندان هر څه تا ته پرېښودو دا نه چې دا ته کور کې باندي ګڼې خواښې ته هم وایي اتقوا الله ویریږه د الله نه انګور ته ګوره داسې چل دی دا هلک چې دی بین بیني پاتې شي غریبو د یو غاړې ته موري نو که مور د ښځه خو ده که نه ښځې فطرت خو دی او بل غاړې ته ښځه اوس کمکل سړی چې نو که دې خوا لږه پلرخ درنه کوي نو دا طرف ته خفه کېږي وایي ګوره د ښځې ډله دی د ښځې ډله دی امور یې وایي هلک یې رانه واغسته وایي لوی ما که هغې رانه واغسته اکه لږ دې خوا کېږي مور سره خیال ساتي انو ښځه وایي ښځه څه له راغلم زه باندې نه کولم که نه اوس هلک له دومره نفسیاتي علم په کار دی څه ځایونه دي چې هغه ځای کې دروغ ویلی شي او پکې ښځې ته هم لږ ډېر ویلی شي نو په هغې کې دی به دواړو غاړو ته خبره برابر ساتي تقوا دا ده الله دې زموږ ستاسو پرهیزګاري او تقوا نصیب کړي او حضراتو ګوره دا حالت چې کوم جوړ دي یو خو چې چاله الله وسعت ورکړی دی په کار ده چې هغوی خپل دا ټیم سره مګ د مخامخ څه ګړی نشته دی پته نه نو چاله الله توفیق ورکړی دی او وسعته وعده لټکول نه دي پکار وعده په ټیم پکار دی نوجوانانو چې کوم نوجوان له دې واده وکړو دی به کور ته ناوخته نه راځي دی به یو خوا بل خوا نه ګرځي دی به ډېر په چکرو نه ځي او ګورئ جي ما خو درته وي شریعت نکاح اسانه کړه نو چې موږ خپله ګرانو نو چې په کوم ځای کې جایز خواهش لاره پوره کولو لارې ته بندې نو هلته به خلک په ناجایزو باندې ځي بیا به ګناهونه کېږي انو پلار وایي دا خو لا ماشوم دی مور وایي دا لا ماشوم دی او ټول له بوسو د لاندې اوبه تېروي او چې د لوی ګناهونو نظام روان دی او بیا په دې دور کې چې خلکو دا سپېړې ځان سره نیسلي دي چې دا هرې ګناه منبع ده هرې ګناه منبع ده وروڼو د خپلو سترګو حفاظت وکړئ نوجوان
ګوره نبی علیہ السلام څه شخصیات خولی دي چې دا به د عرش د سوري د لاندې د الله په خاص رحمت کې وي یو هغه نوجوان دی چې نشأ فی الاسلام د خپله ځواني دا په اسلام کې تیره کړه د خپل د ځوانۍ حفاظت وکړه رومی وی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار وی په ځوانۍ کې توبه وباسل دا کار د پیغمبرانو دی او وقت پیری کله چې وخت د بوډاتوب راشي نو ګرګ ظالم شر مخجی هغه به جماعت په ګوټ کې کینی او تسبیح راوالي الله الله شروع کی وای بوډا سړی دی اوس ګناه کولی نشي هغه ته پته ده چې روان یم نو دې د وجې د دې مشران ناسې د دې عبادت هم خو کمال د ځوان دی بهترین هغه نوجوان دی چې عمر کم نه او په عملنامه کې نیکۍ ډېرې دي او بدترین هغه بوډا دی چې عمر ډېر دی او په عملنامه کې ګناهونه ډېر دي الله دې موږ تقوا او پرهیزګاري نصیب کړي الله دې زموږ ستاسو خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت نصیب کړي دا مولانا صاحب دی چې کوم دا عقدي نکاح دا پروګرام ایښی دی مولانا انس صاحب الله دې د په عمر کې برکت واچي او خدای دې چې د سبقونه ورته هم آسان کړي او خدای دې دا مولانا صاحب زمونږ مولانا اسامه صاحب ای والد صاحب مولانا زمونږ مخدوم مولانا منظور الحق صاحب الله دې دا ټول دنیا او آخرت خوشحاله برکتونه نصیب کړي زه خو الله غوا دې ما زه اوس هم د ما بیټري خپله هم لو ده په لو بیټرۍ تاسو سره لګیا یم موږ خپله پرونه داسې چې په کور کې د زړي خپله خادي او ټول مېلمانه راځي ځي نو لازمه خبره ټوله ورځ ورته ولاړه مجمه دې خوا که مجمه خوا که یو سره میلاو شه بل سره میلاو شه خو چونکې دی سره مې وعده کړې وه په هغې باندې رالم او البته داسې چلو کوي چې ستاسو دا کنجوستوب به په یو بل څیز لرې کړم دا لوډ سپیکر د بارنۍ لږ بند کوي خو خولې به غلې نه ساتئ لږ ذکر در باندې کوم ما ته هم فایده وشي تاسو ته هم فایده وشي ښه انشاءالله چې ذکر وکړئ دا تاسو څه کوئ دا بارنۍ بند کړه بارنۍ سپیکر بند کړه بس لږ ذکر د سره کوم د لا اله الا الله او لږ د سره د الا الله کو او بس بیا به مشران دی به دعا وکړي ښه افضل الذکر لا اله الا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 جل جلاله جل جلاله وعم نواله صدق الله العظيم.